وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظیم. ما دپاره ډېر د عزت خبره ده چې زه په لوړدیل کې ایز ډي پي او پوسټ شوم، او د هغې نه زیات د عزت خبره ما دپاره دا ده چې زما په تګ باندې خلک چې دی نو هغه د جدایي خفګان دی، نور خو د سروس حصه ده. که ما سره خپل پولیس والا میلاو شوي دي یا سویلین میلاو شوي دي یا که امام مولا را سره میلاو شوی دی، که د بازار عام سړی، نو هر سړي د زما د تګ یو افسوس اظهار کړی دی. دا ما دپاره ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې یو سړی د خپل محنت نه یا کاوش نه یا د اخلاص نه د بل په زړه کې ځای پیدا کړي، او دا اصل ګټه ده چې سړی په دنیا کې وکړي. او زه په دې باندې تاسو ټول ډېر شکریا ادا کوم چې تاسو زما د اخلاص او د مینې هماغه شانتې جواب راکړو چې کم زما اړه کې تاسو دپاره مینه وه، هماغه الله ستاسو په اړه کې ما دپاره پیدا کړه. د دې سیمې خلکو په اړه کې پیدا کړه، ولې چې ما ته څومره میسیجز راغلي نو ټول خفه وو. خو زه تاسو ټولو ته یو خبره کوم، که دا ټرانسفر پوسټینګ زموږ د جاب حصې نه علاوه دا د رزق فیصلې دي. زه چې دلته راتلم نو زه بالکل ویلینګ نه وم چې زه چېرته بار پوسټینګ والم. زما والد صاحب تاسو ډېرو ملګرو به کتلي، هغه ماشاءالله د 100 ته نږدې دی، او زما والده چې ده نو هغه بیډ ریډن ده، او د هغې دواړو ته زما ډېر زیات ضرورت دی. او زما بچي هم داسې اف ایس سی لیول کې دي، میټرک لیول دی، نو هغه داسې یو سټیج وي چې هلته د پیرنټس او خاص کر د پلار ډېر ضرورت وي چې هغه دې ایج کې ماشوم ګایډ کړي. نو دې کمیټمنټ د وجه نه چې ده نو ما دا پوسټینګ ما به ایوایډ کوو، چې آی جي صاحب که به تپوس وکړو نو ما به ورته بیا ریکویسټ وکړو چې سر لږ ساعت مې پرېږده بیا به وکړم. خو چونکې د آی جي صاحب رالو نو ده خو بالکل اړو موږ نه تپوس ونه کړو او پوسټینګ راله وکړو. الله دې دوی عزت وکړي. زما په ټول سروس کیریر کې ما چېرته سفارش نه دی کړی، دا خبره نشته سفارش مې نشته. الحمدلله هر سړی پیژنم، او داسې پیژنم چې کم خلک دوی له پوسټینګ کوي زه پیژنم الحمدلله. خو زما دا اصول دی او زما عادت دی سفارش نه کوم. ما زندګۍ کې ما پوسټینګ له سفارش نه کړی. نو دوی چې ما له پوسټینګ وکړو نو ما وی چې یاره دا د هنر خبره ده چې دوی په موږ اعتماد کوي، او بغیر د وینا نه ماته پته وه زموږ ډېر کولیګ، زما خپل کولیګز ملګري نور هغوی ورباندې سفارش یې کوي چې ما له پوسټینګ وکړه، او دوی ما له پوسټینګ وکړو نو ما دپاره د انکار څه ګنجایش نه و. نو زه رالم دلته، خو چې زه چېرته کم ما ته څه حواله شي نو زه زما دا کمیټمنټ وي الله سره چې دا رزق زما چې دی دا به زه حلالوم، او د اخلاص نه چې کم استطاعت ما له الله راکړی زه به خپل محنت کوم، باقي صله الله ورکړي. کله چې دلته رالو ډېر چیلنجز وو، او بیا خاص کر د بغزمین شهادت دا موږ دپاره یو ډېر سیټ بیک و. بیا خاص کر د تالاش په ایریا کې چې چېرته په پوره ملیټنسي کې او ټیرزم کې چېرته داسې انسیډنټ نه و شوی. زه ډېر شکرګزار یم او ډېر خوشحاله یم سر. دې کې ډېر ښکلې خبره سر تاسو چې زموږ دا څومره ایجنسیانې دي دا ټولې موږ سره داسې ناستې وي چې څنګه زموږ خپل پولیس په تاڼه کې ټوله شپه به موږ ناست وو سر، او هر ایجنسي موږ سره دا ایفرټس کوو چې یاره دا خلک راوځي دا څوک دي. او هغه داسې یو ګینګ و سر چې هغه ویل پلان او ډېر ارګنایز ګینګ و چې هغوی خپل موبایل هم سر کور کې پرېښی وي، دومره هغوی پوه یو چې یاره دا جیو فینسینګ یا سلولر ډیټا. خو الله موږ له هغې کې بری راکړو، زموږ اخلاص او محنت هغې کې کار وکړو، او هغه ګینګ پوره موږ برست کړو. د بغزمین شهادت موږ نه صرف بدل واغشتو، کوم چې د ډېر د دغه خبره وه د سکون او اطمینان چې دې ګینګ به مخکې ټارګټ ایډنټیفای کړي وو، او ده به ډېر چې دی نو د پولیس او د نور فورسز ډېر نقصانونه کړي وو، موږ به دې پسې ګرځېدی چې دا څوک دي، ولې هغه ان نون خلک وو سر. هغې نه علاوه دا 9 مئی چې کوم انسیډنټ رالو، نور خو هلې ځلې پکې وړې غټې رالې، خو دا 9 مئی انسیډنټ چې و نو دا هم د دیر په تاریخ کې یو انبلیویبل انسیډنټ و چې داسې د دیر زموږ د خلک ډېر مینه ناک خلک دی، ډېر مهمان نواز، ډېر چې دی قدردان خلک دی سر. تاسو دلته وخت تېر کړئ تاسو به وګورئ چې دا ډېر قدر والا خلک دی، عزت والا خلک دی. او داسې چې څه خبره شي نو ټول قومونه بیا خپل سیاست پرېږدي او د پوره دیر د ترقۍ دپاره د دې فیوچر دپاره او د پوره د ډپارټمنټ سره ولاړي. دا واحد ځای دی چې دلته د ملیټري اپریشن نه وي شوي، دې خلکو خپله تعاون کړی دی، هر یو کار یې خپله کړی دی. نو دا هم یو عجیبه انسیډنټ و، زموږ په ویم ګمان کې هم نه و چې داسې یو کار به دلته وشي.
خو بس هغه یو غلط فکر او یو غلط سوچ او یا غلط ډایرکشن او هغه مس کیلکولیشن وشو وټ ایور څه نو هغه د بصیرت نه دغه خبره وه چې داسې نه وو پکار موږ دپاره هم غټ چیلنج و بیا هغې نه پس الحمدلله په 9 نه پس د 10 باندې موږ چې کله دا انسیډنټ وشو نو یا 10 نه پس الحمدلله زموږ په پوره دیر کې هیڅ قسمه څه واقع نه شو بیا موږ ورته فل پلانینګ وکړو بیا د ټولو ډېر تعاون وکړو ډېر سخت وخت خو یقینا زموږ پولیس چې دی نو هغه په 24 غنټو کې هغو ته 4-5 غنټې د خوب نه میلاوېدې سر موږ به د شپې 12-1 بجې پورې موږ الرټ ولاړو ریپلیسمنټ هم نو همدغه 4-5 کسان به چې کم ځای کې موږ لګولي وو هماغه غریبانو ډیوټي کوله خو بیا موږ سره دې کم چې زه ډېر انکرج شوم هغه د دیر عوام او د خپل نور چې څومره زموږ ایجنسیانې دي چې د هغې په دې ایکټ باندې هر سړی خفه او هر سړي هغوی ملامته کول چې یاره دا ډېر غلط کار شوی دی نو دا موږ دپاره ډېر انکرجینګ خبره وه هغې کې هم الله موږ له بری راکړو هغې کې موږ چې کوم پرپیټیټرز وو هغه موږ اریسټ کړل او هغه شی چې دی موږ ډیفیوز کړو نو دا ټول ټیم چې سر ستاسو ناست دی دا ډېر هارډ ورکینګ ډېر اخلاص والا خلک دي او سر مینې والا خلک دي مینه غواړي او د دیر عمومي عوام چې دی هغه صرف عزت غواړي او مینه غواړي بس تاسو چې لږ سینه ورته غټه کې خبره یې واورئ او لږ یې عزت وکړئ نو انشاءالله دا ستاسو سپایان دي دا ستاسو فورس دی ټول به در سره ولاړ سر زه د دې ټولو ډېر زیات شکرګزار یم خبرې ډېرې دي اړه مې غواړي چې ډېرې خبرې وکړم خو بس دا به ووایم چې کم سپیرټ او کم جذبې سره تاسو ما سره کار وکړو نو همدغه جذبه او سپیرټ به ژوندی ساتئ او زموږ چې کم نوی ډي پي او صاحب راغلی دی هغه سره به هماغه شانتې ټیم کې کار کوئ او چې څنګه به تاسو ما ته هره خبره ډایرکټلی کوله زموږ د منځ کې هېڅ قسمه کمیونیکیشن ګیپ نه و موږ ته د دې ضرورت نه و چې دوی یو سیاسي سړي ته خبره وکړي هغه دې ما ته وکړي ما به دې ته وایي چې ما ته ډایرکټ وایي زه ستاسو فیملی ممبر یم داسې به دا ډایرکټ خبره تاسو خپل ډي پي او صاحب ته وایئ او انشاءالله زما یقین دی چې هغوی چونکې بیکګراؤنډ داسې دی هغوی د ماتحت خبره اورېدو صلاح د هغې ځان سره کېنولو د هر څه هغوی زده کړي دي او ښه سخت وخت یې په لکي کې هم تېر کړی دی بنو کې هم تېر کړی دی او خپله بار ځای کې موجود و چې څه د سخت وخت په رالو نو انشاءالله ستاسو فردر دا چې کوم چیلنجز دي مخکې 2-3 میاشتې نو دا به انشاءالله تاسو دې نه په ښه طریقې باندې سرخرو شئ او الله به تاسو له کامیابي درکړي نور دیر زما کور دی اپر دیر زما اول کور دی دا دویم شو نو چې سر تاسو کله تاسو یې کنه دا ټول زمونږ رونه دي موږ به راځو انشاءالله دلته او بغیر د تپوس نه بغیر د انټیمیشن نه به درله راځو سرپرایز به درکوم تاسو ټولو ډېره مننه جي ډېره شکریه زما نه که څه داسې سخت خبره شوي څه داسې الفاظ زما د خولې نه وتي ما خو ډېر کوشش کړی چې څه داسې خبره ونه کړم چې د چا زړه خوږ شي خو بیا هم که داسې یو ایکټ شوی چې کم ان انټینشنلی نو زه تاسو ټول نه د هغې بخښنه غواړم او بالکل دا خبره زړه کې ونه ساتئ آپ کے ساتھ ہم نے بڑی زیادتی کی ہم نے ساری باتیں پشتوں میں کی تو آپ نے درگزر کرنی ہے ٹھیک ہے اور ملک صاحب سر ان سب کے ساتھ ہم بڑی گپ بھی لگاتے ہیں یعنی وہ یہ بات اوقات سمجھتے ہیں کہ میں سیریس ہوں میں سیریس نہیں ہوتا میں گپ لگاتا ہوں ان کے ساتھ نا کیونکہ گپ نہ لگائیں تو پھر یہ سیریس ہو جاتے ہیں تو اس لیے ہمیں تھوڑی گپ لگانی پڑتی ہیں جابر ایم ویری گریٹفل آپ نے کرنل صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے سر ان کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہے سر اسی طرح ہمارے ایم آئی کے جو جتنے بھی کرنل صاحب تو نہیں ہیں لیکن یہ بھی ہماری ٹیم ہی ہے آج بھی ماشاءاللہ سر وہ ہمارے ساتھ دن رات بیٹھے رہتے ہیں سر اور ڈی سی صاحب تو اپنے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں سر اور ہم نے ان کو کہا تھا کہ میرے ایس ڈی پی او یہ آپ کے ایس ڈی پی او ہیں میرے ایس ایچ او آپ کے ایس ایچ او ہیں انہوں نے کہا کہ میرے ڈی سی یہ سب آپ کے ہیں تو آپ نے جو بھی کرنا ہے کوارڈینیشن سے کاز ایک ہی ہے لوگوں کی خدمت کرنی ہے سروس کرنی ہے نہ ہم گورے ہیں نہ کوئی یہاں پہ کالونی ہے کہ ہم یہاں آئے ہوئے ہیں یہ ہماری عوام نے اور ہم نے یہاں پہ ان کی سروس کرنی ہے سر جس سے ہمیں اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہماری محبت بھی پیدا کرے گا تھینک یو سو مچ میں مشکور ہوں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا تھینک یو سو مچ السلام علیکم